بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمن لوکتونکو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخصص فی التفسیر عرف عام کی مختصر دورہ چې کوم وایو په مرکز الامام دارالقرآن پنځپیر کې کیږي هر کال. سکنی کال هم دغسې ترتیب شروع لوی علماء کرام په دې دوره کې راغلي وو. پای کې زموږ محترم مشرور حضرت العلامه ابو عمیر شمس الهادي دامت برکاتهم العالیہ ناظم اعلیٰ اشاعت التوحید سنت صوبہ خیبر پختونخوا او دارنګي جامعہ تعلیم القرآن هادیہ کالنجل نوشیرہ مدیر اعلیٰ او الهادی ایجوکیشن اکیډمی پرنسپل. دا زموږ دپاره ډېره خوش قسمتي وه. د دې مصروفیات دنیا ته عیا دي چې د سار یو ځي ماښام بل ځي 24 غنټې دې منډي. زما دا ډېر خواهش او ارزو تمنا وه چې زه دې سره کینم او دې نه څه تپوسونه وکړم، چونکې د دې تنظیمي خدمات ډېر زیات دي او حال ظلم زیات دي، نو دې سره معلومات د جماعت په حق ډېر زیات دي. خو ما سره دا فکر و چې دې نه به زه دا ټایم څنګه عالم دې سره به کینم څنګه، دې به ماله موقع راکړي او کرانه کړي. د دې ډېره شکریا ادا کوم، ډېره مننه کوم چې دوی ماله وخت راکړو او ما سره کېناستل. کوم سوالات دي چې زما په ذهن کې دي، د ملګرو ذهن کې وو، هغې د دې نه تپوس کوم انشاءالله العزیز، هغې به جواب درکوي. تاسو د دې د جوابات غوږ کېدئ او د دې د خبرو نه استفاده حاصل کړئ. دا ډېر لوی تجربات نه بعد دي، ځکه د دې ټول عمر په دې جماعت کې تیر شو تیریږي. مولانا صاحب اول خو ستاسو شکریا ادا کوو، هغې نه بعد ستاسو تعارف غرض دی، تاسو خپل تعارف وکړئ، ستاسو پوره نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د محترم ورور مولانا فضل الله صاحب ډېر مشکور یم. د دې ډېر خدمات دي د مرکز کې، مرکزي کارونو کې، چې کافي وخت نه سره تعارف هم دی، تعلق هم دی او د دې محبت او مینه ده. زمونږ کوم مرکزی رساله اوزی ماهنامه توحید سنت هغې دپاره هم د دوی خدمات دي کافي وخت. بیا چونکې دوی بارو او بار سعودي کې د هغه ځای نه خپل جماعتي او مرکز سره تعلق دا منډه تړلی، هغه رابطه هم وه. اولته هم دوی دا میډیا چې کومه وه داسې کارونه وو چې هغه د دې په ذریعه باندې کېدل، هلته جماعتي سطح باندې دا ټول خدمات دی کولو. الله دې دوی له دې ډېر ډېر جزای خیر بدلې ورکړي. او بیا دوی څو ځله داسې نورو موقعو باندې هم اشارتن خبره کړې وه چې چېرته کینو او څه لږې خبرې دي. خو چونکې کله به زه مصروفه وم، کله داسې ټایم دغه به و، نو ما به دې ته چې انشاءالله څوک به کینو زما مړه غواړي. خو د دې دا کوم میډیا دا ځینو سره ډېر زه داسې زما تعلق یا مینه دلچسپي دا ډېره نشته دی او نه داسې موږ څه دونه کارنامې شته دی چې زموږ هغه په میډیا باندې راولو یا وکړو. چونکې دوی تمنا وه او دوی څو ځله وویل، نن چونکې زه مرکز کې وم دا پوره هفته دلته، نو بیا دوی وویل سبا زموږ اختتامي پروګرام دی او دا تربیتي کنونشن مو دوره دی د جماعت صوبایي سطح باندې، په هغې کې هم مصروف وم. چونکې دوی دا محبت او مینه هغې زه مجبور هم کړم چې زه کښېنم، زه چې څه سوالونه وي نو هغې خبرې هغه جوابونه چې کوم زما ذهن کې راځي او کوم دي مناسب، نو انشاءالله هغه به دې سره کوو. الله دې اجرونه ورکړي. دوی ډېر مشکور یم. دوی تپوس وکړو زما د نوم او پورا تعارف. نو زما نوم هغه د شمس الهادي او د والد صاحب نوم د زما مولانا محمد شیرین صاحب عرف شاهزاده. زمونږ کلی علاقه هغه ضلع خو ضلع نوشیره او رسالپور سره خوا کې کوم رشکې رسالپور کوم انټرچینج چې دی د مردان دنه سړی کوز شي نو د شپږو کیلومیټره کې یو پسمانده علاقه ده، یو کلی دی وړوکی چې ته کلنجر وایي، بارام کلی حدود دي.
نو د هغې اوسېدونکی یم هلته پاتې کېږم څه ټوټه پوټه خدمت چې کوم هلته زموږ نه کېږي او زموږ یو خو د خپل علاقې د خپل جومات مرکزي چې کوم جومات دی د هغې امام یم خطیب یم د هغې کې درس و تدریس هم دی دویم زموږ یو اداره ده جامعه تعلیم القرآن هادیه په نوم باندې الحمدلله چې هغه کې ښه د دین خدمت کېږي او دریمه زموږ په هغې کې یو عصري اداره ده د دغه مدرسې لاندې جامعه تعلیم القرآن د اهتمام د لاندې چې هغه پلی ګروپ نه واله تر میډل اتمه پورې په هغې کې هغه مدرسه کې دننه هغه الهادي ایجوکیشن اکیډمي په نوم باندې دا چلیږي او روانه ده کار کېږي بس د هغې سرپرستي ده ناست شو او دغه څه خدمت یې ورسره جماعتي منډه تړله تنظیمي په هغه علاقه کې په هغه ځای کې دغه کوو دغه زما مختصر تعارف دی ستاسو تاریخ پیدایش تاریخ پیدایش زما د 1966 کوم زما دغه کوم د شناختی کارت کوم دغه دی او مقام پیدایش ستاسو مقام پیدایش هم زمونږ همدغه کلینجر کې چې کوم ځای موږ اوسېږو دلته زما پیدایش هم دی دلته زما ماشوموالي او ټول زندګي تر اوسه پورې همدغه ځای قبیله سره قبیله خو اصل کې موږ د تور غر یو کاله ډاکه چې ورته وایي او د هغې قوم قبیله بسی خیل قوم خصوصا بیا عثمان خیل دا زمونږ قوم دی سره تعلق لرو نو دغه زمونږ تاسو کوم وخت نه راغلي یې نوښار ته نوښار ته خو موږ اصل کې زما والد محترم صاحب هغوی الله دې وبخي چې ماشوم و واړو لکه طالب علمۍ دوران کې علم طلب دپاره د علاقې ته راغلی و هغه وخت کې چونکې داسې مدارس خو زیات نه وو اکثر درسونه و نو دغه علاقې د سوات مشهور عالم مولانا عبدالقادر صاحب مولانا حسین احمد صاحب دا د تاکوټ علاقې د هغوی والد محترم صاحب و نو هغوی سره دی طالب علم و ډېر طلبه و دی هم په هغې کې و بیا یې سره علمونه بیا نور دی په دی خو بیا بهرحال همدغه ځای کې هغوی پاتې شو بیا دغلته امامت و او دغلته دیني خدمات و بیا واده هم دغلته بیا ټوله سلسله همدغه ځای نه بیا چې کوم زموږ دا سلسله دغه شانتې روانه ده نو دغه زموږ جانشین څو دی زموږ زامن چې کوم دي نو دې وخت کې شپږ الحمدلله زما بچي دي مصروفیات یې څه دي مصروفیات خو چې کوم زما مشر زوی دی الحمدلله هغوی حفظ هم کړی حافظ هم دی د قرآن کریم او ورسره هغه دور حدیث هم کړی دی فارغ دی الحمدلله اوس هغه خپل اداره کې درس و تدریس او د نظامت تعلیمات او سره مکمل په دغه کارونو کې معاون دی ځکه جماعتي کارونه منډه تړلی زیاتې وامه نو هلته هغه مقامي کار یو هغوی کې یو زما کشر بل لور دی مولانا شمس رباني صاحب هغه هم ناظم دی ناظم اعلی دی نو هغوی دا ټوله ډیوټي چې زه نه یم د امامت او د مدرسې د سکول غمخادي نظام دا ټول هغوی چلی نو زه لږ دی خوا فارغ یم په دغه وجه باندې دویم زما زوی دی هغه دغه مشر فضل هادي نوم دی قاري فضل هادي دویم عمر دی نو هغه څه سبق وبق یې خو ویلی خو ډېر شوق نو ډېر دغه باوجود چې کوم دی نو بیا هغه موږ دنیوي کار دپاره منډه تړله څومره چې دی ما سره سفر کې ډریونګ یا مدرسې کار د کور کار ډاکټر وغیره هسپتال طلبه او خدمت دغه کې زیات چې کوم دی نو مصروفه وي نو هغه دنیوي کار کوي دې نه علاوه بیا دوه نور زما بچي دي یو د عثمان قاری حافظ عثمان او حافظ انس چې هغوی حفظ هم کړی دی الحمدلله زموږ په دغه الهاد ایجوکیشن اکیډمي کې هغوی اتم پاس کو بیا نهم لسم امتحانونه هم هغوی چې دی نو پرایویټ ورکو یو لسم داخله یې کړې ده او سره اوله درجه هم ووی دواړه اوله درجه ووی ثانیه به وي دې کال کې او یو لسم امتحان به هم ورکوي او ورسره حافظان هم دي د قرآن کریم او بل بیا د هغه نه بل کشر دی احمد علي نومې دی هغه سوم پاس دی او دې کال کې هغې حفظ مکمل کو بل شپږم چې کوم دی وړوکی دی هغه څلورم پاس کو الحمدلله پنځلس شپاړس سپارې یادې کړي او دې کال کې به انشاءالله هغه هم حافظ قرآن شي نو تقریبا دغه پنځه دغه دیني دغه کې لګیا دي
حافظان دي او علم دغه هم جاري ساتي او دغه یو کاروبار د لپاره منډه تړلې ده لپاره. تاسو خو د بچو کارکردګي ښکاره کړه، خپله کارکردګي ښکاره کړه. تاسو دنیوي تعلیم څومره دی؟ زما دنیوي تعلیم میټرک دی. او دینی تعلیم؟ دینی تعلیم خو بس دغه درجې مو ویلي دي او بیا دوره حدیث مو کړی دی. فراغت کوم ځای؟ فراغت خو زما د حقانیه نه شوی دی. کم کال کې؟ دا 1987 کې. ماشاءالله. ابتدایي تعلیم تاسو کوم ځای حاصل کړی؟ ابتدایي تعلیم خو زما والد محترم صاحب دا فارسی وړې رسالې وغیره او ابتدایي کتابونه او زمونږ د ضلع امیر دی مولانا عبدالحمید صاحب، هغه عالم دی چې شیخ القرآن رحمت الله علیه سره حرم مناظره کې هلته کې و، هغوی سره ملګرتیا و او هغه منډه تړله څومره چې هغه آنه جانې په هغې کې وو، هغه ټول هر څه د هغوی سره ریکارډ هم دي، لیکلي هم دي او هغه پوره د هغې چې کوم دی چشم دید ګواه دی. زما استاد دی، زموږ ضلع امیر هم دی. اوس چونکې لږ کمزوری دی نو هغه ډیوټي خپله مولانا محمد ګل صاحب ته واله کړه. سرپرست بیا هم زموږ استاد دی نو هغه سره ترجمه د قرآن کریم ابتدایي څه کتابونه ما هغوی سره ووي. بیا د هغې نه وروسته چې لسم ما پاس کړو نو بیا زه لاړم پنډی تعلیم القرآن ته، 15 کاله تقریبا زه هلته وم او بیا د هغې نه وړه دوره ما شیخ عبدالسلام صاحب سره رستم کې وکړه او بیا مې دوره حدیث په حقانیه کې وکړو. ماشاءالله. که د درې مدرسو کې تاسو سبقونه ووي؟ او دا غټې درې مدرسې. دې نه علاوه تاسو په کوم مدرسو کې سبق ویلی؟ دې نه علاوه خو نورو مدارسو ته داسې نه یم تللی، البته یو ځل دوره تفسیر ته دغه چارسده کې یو مولانا صاحب پنډی شیخ شاګرد نو هغه چونکې هغه طرف ته زه لږ وخت کې امامت زما د روژه کې طالبې دوره نو هغوی سره یو دوره ما هغې کې کړې چارسده کې او نور چې کوم د هغه مراکزو کې زه پاتې یم. دوره تفاسیر کوم ځای کې تاسو؟ دوره تفسیر خو ما لکه 1986 کې حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه سره شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده آی سره کړی او بیا دغه شانتې شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب زمونږ امیر مرکزیه شیخ صاحب هغوی سره ما 2 ځله دوره تفسیر مخکې کړی او اوس دا بیا د یو وړه دوره کې هغوی سره زه شریک شوم په دې کې، په دې دوره کې هم شریک یم. دې نه علاوه چې دی نو ما دوره تفسیر د یو چې دی نو په تعلیم القرآن کې چې زه وم 2 کاله نو په کې مولانا فضل حق صاحب الله پاک دې وبخي چې کوم سواتو اصل خو د کوستانو نو هغوی نه ما دوره تفسیر هلته به هغوی کولو، مولانا قاضي احسان الحق صاحب دا دواړه شریکو او یو کال مولانا محمد امیر صاحب دا شیخ القرآن پنډی خصوصي شاګرد او د میاوالي نو هغوی سره غالبا 2 ځله په هغې کې هلته دوره تفسیر هغوی سره کړی پنډی شیخ شاګرد سره. دې نه علاوه چې دی نو غالبا یو خو دغه دورې وې چې دورو کې د دوی سره شریک وم او د دې نه علاوه ما 2 استادان نور هم ترجمه تفسیر هغوی نه کړی په خارجي وخت کې د حقانیه کې چې وم. یو مولانا عبدالحلیم صاحب دیر بابا حاجي باندې مشهور دی، احمد علي لاهوري رحمت الله علیه شاګرد دی، هغه سلسله ده. نو سار ټایم کې به هغوی درس کولو د کتابونو نه مخکې چې درس به شروع کېدو نو لږ کسانو پای کې شامل وو اختیاري غونډو هغې کې مکمل زه شریک وم او هغوی ماله سند هم راکړی دی، ما سره موجود دی الحمدلله. او د هغې نه علاوه مازدیګر نه وروستو ټایم کې فارغ ټایم کې به مولانا اسیدالله مولي صاحب نوم الله دې وبخي اوس وفات شوی غالبا د کوواټو او مولانا مغفور الله باباجي چې کوم شیخ الحدیث دی حقانیه کې د هغوی کشر ورور هغه د شیخ القرآن د پنډی شاګرد و. اوس رشد القرآن په نوم باندې هغه مخکې ورځ د لړم کتابخانه کې نو هغې تفسیر هم ماته میلو شو، ما راواوښتم ما استاد دی او هغه د پنډی شیخ او زموږ د شیخو یعنې په دې طرز باندې هغې تفسیر هم الحمدلله هغه لیکلی شوی دی. هغې ما له خپل سند چې دی نو راکړی دی نو هغې سره ما دا درس کړی او شامل شوی هم د هغې په درس کې. معروف اساتذه کرام نو معروف زما دغه شیخ القرآن رحمت الله علیه، بیا شیخ القرآن مولانا طیب صاحب مدظله العالی د امیر مرکزی، دا دی شیخ عبدالسلام صاحب نه هم دوره تفسیر هغه غالبا پکې ما مخکې ونه وي نو هغوی سره مو 1987 کې مې هغوی سره دوره کړې وه چونکې وړه دوره م هغوی سره ما کړې وه د خصوصي دوره تفسیر هم ما 1987 چې مشهور دوره وه دې کې زه شریک وم په رستم کې چې هلته وړه مدرسه کې نو هغوی سره زه شریک وم. نو زما استادانو کې هغوی هم دي
دا رنګ ما چې وی دا مولانا محمد امیر صاحب میاوالی والا نو دا خو هلته او د دې نه علاوه چې دی نو زمونږ د کوم پنډۍ کې چې ومه نو په کې مولانا فضل صاحب هم زمونږ استاد مولانا فیروز صاحب د کوستان مولانا محمد ظریف صاحب د دې تلاګنګ وفات شوی تقریبا اکثر استادان وفات شوي الله دې وبخښي مولانا عمر حیات ډیروي صاحب هم وفات شوی دی دارنګ مولانا عمر حیات صاحب د شوی هغه هم ترجمه په هغه کې او سره کوله شوق د شیخ القرآن صاحب شاګردو د پنځپیر نو هغه ډېر شوق د ترجمې کولو نو موږ هم څه کسان ملګري هغې سره دوره کې دا درس کې شامل وو هم زما استاد دی دې نه علاوه چې دی نو بیا مولانا قاضي ثنا الحق صاحب دی دغه هم زمونږ استاد دی مولانا حبیب الرحمن صاحب په تعلیم القرآن کې دا استادانو او بیا په وړه دوره کې شیخ عبدالسلام صاحب مولانا شیخ الحدیث عبدالباقي صاحب د اوږې نو هغه زمونږ استاد مولانا احسان الله صاحب او بیا حقانیه کې چې ما کوم کال دوره وه نو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب یو حدیث دوه ډومبې چونکې بیا بیمارو نو هم زمونږ استادانو کې دی چې لکه هغې آغاز هم کړی و بخاري شریف حدیث نو مولانا عبدالحق صاحب مولانا مفتی فرید صاحب دا ټول دغه شان مولانا غفور الله باباجي مولانا عبدالحلیم صاحب مولانا سمیع الحق شهید صاحب او ورسره دغه د چې کوم نور استادانو مولانا حافظ غلام الرحمن صاحب مفتی غلام الرحمن صاحب پیښور دا زمونږ ټول دا تقریبا دا استادان دي په دې مدرسو کې پاتې شوي ستاسو بیک ګراوند موږ معلوم شو چې لکه سبقونه هم ډېر وي خو دې کې ستاسو ملګري هم ډېر دي داسې معروف کسان چې تاسو ملګري خو بس وختي طور باندې مدرسو کې وي او ټول داسې جانه پہچانه هوني البته زما تعلیم القرآن کې ما سره زیات پاتې شوی د شیخ عبدالسلام صاحب فرزند مولانا ابو سعید صاحب الله دې وبخي وفات شوی دی دا زما خصوصي ملګري درې څلور کاله موږ یو ځای تېر کړي نور دا وخت ملګري موږ سره د چارغولی و د ګندف و نور څه وفات شوي دي څه شته دی نو دغه او بیا په رستم کې زمونږ یو ملګری مولانا سمیع الله صاحب الله د عمر کې برکت واچوي چې هغې تقریبا ټول سبقونه هم دغه کې ویلي په خال کې بیا وړه دوره دلته رستم کې کړې وه بیا دور حدیث چې هغې پنجپیر کې کړی و یا کوم ځای بهرحال خو هغې چې هغه دور حدیث شوی نو تر اوسه پورې هغه هلته مدرس دی تقریبا د 1987-88 نه هغې تدریس شیخ عبدالشکور صاحب چونکې دا یې په نگرانۍ کې دی او اوس هم چې کوم دی نو هغې هلته مدرس دي ټوله زندګي هلته تېره کړه نو دغه زما ملګری او بیا حقانیه کې نور ملګري هم ډېر او چې کوم معروف دی په دې وخت کې نو هغه د مولانا ګلنصیب خان صاحب په دغه کال باندې دور حدیث کې هغې هم موږ سره هغه هم جمعیت کې اوس هم ورسره په جمعیت کې ناظم اطلاعات وم نو لکه دغه وخت کال کې د هغې هم زما ملګري ته ملګری والی نن سبا تدریسي خدمات ستاسو دي تدریسي خدمات خو زه چې کله فارغ شوم د 87 کې نو کلي ته رالم نو ما ابتدا وکړه په خپل مرکزي جومات کې د سبقونو د ترجمې د وړو ته د سبقونو د ناظرې دارنګ درس قرآن او بیا ابتدایي کتابونه ما شروع کړ بیا چلېده بیا مدرسې یو بنیاد مو سره موږ کېښودو جامعه تعلیم القرآن هادیه په نوم باندې او په هغې کې بیا ما ابتدایي سبقونه کتابونه هم شروع کړ تقریبا 4-5 کاله داسې مسلسل کتابونه وو نور استادان به بیا یو مدرسې ذمه داری شوې او څه د جماعتي ذمه داری شوې او خدای او دا منډه تړلې نو د هغې په وجه باندې بیا هغه څیزونه تدریس لږ غوندې هغې کې خلل راغی کم شو البته درسونه د قرآن کریم په علاقه کې او خپله درس چې کوم دی نو هغه دغه شان تجاري دی روان دی او هغه زیات چې کوم جماعتي اوس هم کله کله څه کتاب نیم اولو خو لکه هغه پوره چې کوم درس و تدریس دی نو هغه سلسله تقریبا کافي وخته پورې هغه ختمه شوې ده چې کوم کتابونه دي فنون وغیره دي تصنیفات هم شته تصنیفات خو داسې سوړې وړې رسالې موږ لیکلي دي د مونځ په باره کې ایک عقاید دي احکام دي بیا مونځ وغیره دا څومره مسایل دا دي یو زباني نصاب دی وړه رساله ده د سکولو د طلبه او مدرسې د ابتدایي پای کې پوره معلومات او اخلاق کردار دا ټول جمع دي او یو ګلدسته تقاریر په نوم باندې غالبا 100 تقریرونه دي هغه موږ شایع کړې وه او دې سره زموږ یو رساله دي سیماهي مجله ده تبلیغ اسلام په نوم چې 2006 نه موږ شروع کړې ده
او دا شروع تقریبا کال کې 4 رسالې د هغې وځي نو 70 رسالې د هغې وتي دي یکې الحمدلله درس قرآن مي پکې درس حدیثي په هغې کې د شیخ القرآن رحمت الله علیه ملفوظات تقاریر دارنګ پای کې عقاید پای کې تقریبا د یو فتاوم پکې جاری ده خواتینو دپاره مضامین هم دي دارنګ مختلف څومره احکام مسائل وغیرہ وغیرہ دا ټول په هغې باندې یعنې ښه په هغې کې مختلف مضامین دا سلسله دا جاری ده او دا روانه ده نو دغه رساله یو مستقل رساله ده تاسو مونږ وینو توحید سنت سره ډېر ګهره وابستګي ده ډېر تجربه څنګه نو توحید سنت خو چونکې دا زموږ مرکز دی او دا زموږ مرکزي رساله ده څنګه تاسو په کې خدمت کولو بس هغه طرف نه خدمت را روان دی او زموږ ورور محترم مولانا مګل صاحب هغه هم خدمت کوي او زه ورسره کوم نو چې څومره منډه تړله په هغې کې زموږ نه کېږي نو مستقل د هغې رکن یم او په هغې کې څومره منډه تړله ده نو هغه باقاعده کوو هره میاشت هغې کې 3-4-5 ورځې زموږ لګي په کار کې نو هغه ځو کوو هغه شانتې ماشاءالله ستاسو خو بیکګراؤنډ معلوم شو چې لکه تاسو جماعت سره ډېر پخوا نه یې اندازه لګي چې تقریبا کومې زمانې تاسو جماعت سره منسلک کې وابستګي ده ستاسو جماعت سره وابستګي خو زموږ د ابتدا نه بس ده چې په ښه بد پوه شوي وو دغه زموږ استادانو دغه علاقه الحمدلله مولانا عبدالرحمن شهید شیخ صاحب اکثر تذکره کوي چې بارام کلي کې و هغه چې نو بیا چا شهید کو په دې مسله نو زموږ دغه علاقه د مولانا عبدالحمید صاحب چې کوم امیر دا د هغې شاګرد دی مولانا خورشید صاحب وفات شوي دا شاګردانو د هغې نو هغه نسبت سره د هغې هغه نګرانۍ کې دغه وخت نه د جماعت سره زموږ تعلق دی او تاحال دی د الله احسان دی د الله فضل دی چې دې نه موږ کټ شوي نه یو د دې دپاره زموږ قربانۍ جماعت کې تاسو په کومو کومو عهدو باندې پاتې شوي کار کوئ لګیا یې نو عهدې خو چې زه په کوم علاقه ده کلنجر حلقه چې ده د هغې په سطح خو تقریبا تر اوسه پورې زه ناظم یم د علاقې د اشاعت او اوس مغه ډیوټي چونکې نورو ملګرو ته ورکړه تنظیم تبدیل کو چې زموږ چونکې کارونه زیات دي نو هغې ته مو ذمه داري وسپارلې خو دې سره سره زه د نوجوانان توحید سنت د ضلعې امیر وم په خپله ضلع کې نوخار ضلع او بیا د هغې نه 1900 چې کله تنظیم جوړ شو نوجوانان توحید سنت لکه دا خو 1994 کې جوړ شو نو دا 2 کاله زه د 94 پورې زه د نوجوانان توحید سنت ضلع نوشهر امیر وم او بیا د هغې نه امیر محترم شیخ القرآن صاحب دلته اجلاس و په یې کې ملګرو مې دا ټول رای ورکړه ما خو دغه نه انکار وکړو نه مې شو کولی چې دا کارونه زیات دي ما باندې مخکې چې کوم دغه دي مصروف یم نو نه شم کولی خو چونکې شیخ صاحب حکم نو دغه عهده ما قبوله کړه چې دا صوبه خیبر پښتونخوا په سطحه صوبه امیر دا ذمهداري ملګرو راکړه نو هغه سلسله چلېده تر هغه وخته پورې زه امیر وم د هغې ذمهدار وم چې څو پورې هغه و بیا هغه چونکې 2010 کې د هغې فیصله شو په بل لوی جومات کې هغه ضم شو نو د شیخ صاحب بیا حکم وکړو چې هغه امارت خو ختم شو خو د دې جماعت د لوی جماعت اشاعت توحید او سنت نظامت عهده او ذمهداري به دا ستایي یو حکم وکړو او دا وخت نه بیا د نظامت سلسله شروع شو نو تاحال دغه ذمهداري ده اوس چونکې زه کمزور یم شیخ صاحب ته دا څو ځله ما درخواست کړی دی او دا هم دی تاسو مستحق یې دی یقینا تاسو بل یو ملګری داسې دی دپاره یې نو هغه چې منډه تړلی وي هغه منډه تړلی هغه ستاسو نه باد کیدای شي یقینا تاسو خدمت کو جماعت دپاره دا شاید چې څوک ملام نشي د جماعت نه علاوه تاسو بل جماعت کې پاتې شوي نو بل جماعت کې داسې و چې پخوا داسې دا سلسله روانه وه چې د پنډی شیخ شاګردان زیات داسې وو چې هغه اشاعت کې مو جمعیت کې مو دغه سلسله یا دی خوا زموږ د هزاره ډویژن یا ملاکنډ ډویژن دې علاقو کې هم داسې یو سلسله دا جاري و نو دا اکثر ملګري به د دواړو جماعتونو کې نو زه هم چونکې تعلیم القرآن پنډی کې وم پنجاب کې وم نو هلته هم زما تعلق طلباو وخت کې چې کوم دی نو دغه تنظیم سره وقتي طور باندې و او بیا چې زه حقانیې ته رالم نو هلته بیا د هماغه ذهن څه و چې یاره بس دوی سره زه کار کوم نو مولانا ګل نصیب خان دا ناظم اعلی و زه ورسره بیا ناظم اطلاعات وم په هغه وخت کې نو دغه او بیا چې کله مدرسې نه حقاني نه فراغت شوی دی نو د هغې نه وروسته بیا جمعیت سره زما تعلق بیا نه دی پاتې شوی او مخکې چې دی نو بیا دا ډیوټي حواله شوې ده مخکې کار کې روان مرکز سره او مرکزي امیر شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري سره ستاسو تعلق څنګه پاتې شوی
نو شیخ القرآن مولانا طیب صاحب خو زمونږ امیر هم دی او استاد هم دی. نو د هغوی سره تعلق خو یقینا ملګرو ته هم پته ده، تاسو ته هم پته ده. الحمدلله ډېر د محبت او د مینې فضا ده. د شاګردۍ او د استاذۍ تعلق هم دی، د امیر او د مامور تعلق هم دی، او یقینا موږ باندې ډېر زیاته شفقت کوي، مشورې رانه اخلي، مشورې راکوي هم، او موږ د هغوی د مشورو مطابق چې کوم دی نو مخکې چلیږو او کار کوو. ماشاءالله دارنګ مرکز سره هم زموږ دغه شان رابطه ده، که هغه رساله د هغې سره زموږ تعلق دی، کار کوو، که اجتماع پنجپیر د هغې سره منډه تړلی، بلکې د هغې مکمل حصه دار او په هغې کې مکمل چې کوم دی نو مشیران هم یو چې شیخ صاحب موږ مشورې لي او د هغې مطابق موږ کار کوو. دارنګ ماهانه درس وي، داسې نور د مرکز څخه کارونه منډه تړي، او کله هم شیخ صاحب حکم کړی دی مرکز ضرورت راغلی دی، مطالبه شوې ده، بغیر مطالبې نو موږ حاضر شوي یو الحمدلله. او د مرکز او د مرکزي امیر صاحب بلکې دې سره زموږ د تمام د دنیا تمام رشتو نه زیاته لویه رشته د هغې سره ده، محبت هم زموږ هغې سره د هغې معاشرت موږ سره محبت دی او سرپرستي هم کوي. جماعتي پروګرامو یا داسې نور څه کارونو دپاره تاسو کوم علاقو سفرې کړي دي؟ نو جماعتي به زما خو تقریبا ټوله زندګي چې څنګه ووایو نو سفرو کې هغه تېره شوې ده. دغه وجه ما چې تا ته درس و تدریس هم پاتې شو، نو هغه ملګرو ته پته ده چې کوم زما سره ملګري په نوجوانانو کې وي، هغه د هغوی نه بیا تپوس کولی شي. مشرانو ته هم پته ده او نورو ته هم پته ده چې بس هغه وخت نه کافي لکه زه منډه تړی نو الحمدلله د جماعت دپاره تنظیم دپاره زه پورا پاکستان تمامو صوبې سره د آزاد کشمیر چې هغه زموږ د مرکزي دغه سره نه وه، ځکه صوبایي ذمهداري وه، خو موږ د مرکز دپاره هلته بلوچستان سند ټولو سره موږ د دې ځای نه چې هغوی سره موږ جماعتي منډه تړې والي دي، او اکثر کارونو کې هغوی سره موږ مشورې مو ورکړي او پای کې شامل هم یو. نو دغه ګلګته پورې دا ټول، او بیا د هر صوبې د هر ضلع ته هر علاقې ته الحمدلله رسېدلي یو جماعتي کارو تنظیمونو د دې پروګرامونو اجتماعاتو. نو یو خو تنظیمي دغه یو سره سره تبلیغي خدمات و، یعنې چېرته پروګرام دی، ختم دی، افتتاح ده، ملګرو چېرته هغه کړی دی نو الحمدلله دغه ځای ته رسېدلی یم او ښه په مینه محبت باندې. نو هغه بیانونه او تقریرونه هغه ځای کې شوي دي، خطونه په کې هم شامل شوي. نو دا ټول زندگی تقریبا زما سفرو کې زما لږ وخت په کور کې زیات چې کوم دی نو دا تاسو کوم ملکونو سفر کړی دی؟ سفر بار ملکونو خو داسې نور څه ضرورت نه راغلی، یو ځل عمرې ته تللی وم او 2 ځله د ملګرو په دغه باندې دوستانو جمع کلي علاقې کسانو ملګرو دوستانو د هغوی دعوت باندې دوبۍ ته تللی یم، څو ورځو له یو 10-15 ورځې تقریبا داسې بیا یو 10 ورځې ما تېرې کړي. دوران اسفار کې تاسو ته د اخراجات پوره کول خو ځکه چې تاسو ټوله منډه جماعت دپاره نو بس سفر دپاره چې کوم لکه اخراجات دي نو الحمدلله یو خو داسې خبره ده چې کوم جماعت کارونه چې څومره موږ کړي دي منډه تړې نو هغې یو فنډ خپل نوجوانانو دور کې مو اوس هم دی، نو د هغې چې کومه منډه تړي او تله راتلي وي اخراجات وي جماعتي سطح باندې هغه هغوی کوي، کوم چې دا تبلیغي دغه دي نو څه خپل طرف نه او څه چې لړ شو نو ملګري خپل تعاون هغه وکړي نو دغه باندې هغه کېږي چې کوم څیز دپاره نو الحمدلله هغه خو جماعتي او د هغوی چې کوم مناسب خرچه ده کرایه ده کوم ضرورت دي نو هغه هغوی پوره کوي. څنګه چې تاسو ابتدا کې وي چې تاسو جامع تعلیم القرآن هدیه البته دا ده چې زمونږ بیا څه نور لکه ذاتي اخراجات دي یا چې دی نو خپل ذریعه معاش وغیره نو یو خو دا ده چې زه کله فارغ شوم نو زما چې کوم وروڼو ټول موږ یو ځای نو هغوی هم دغه خبره ما ته کوله چې کوم بس دا ته منډې تړې خدمت دین جماعت دا کوه نوره ذمهداري ده زموږ د دغې نه بې فکره اوسه نو هغه ټول ذمهدارۍ او دغه برداشت کولو بیا چونکې هر یو کور لوی شي اخراجات زیات شي نو د هغې سره چونکې بیا جدا هم شو بیا الحمدلله ما خپل د پریس کار هم کړی دی کوم اوسم دا شان زما روډ دی هغه دوکان دی هغې کې مختلف څیزونه کله شات کله چای کله بل څه په هغې کې هغې سره څه شرکت او هغه چلی او هغه مال خپل هغې څه دغه چینوه راکوي ورسره دا زه اوس ما بلکې شرور دی مفتي سراج الحق تاسو پېژنئ
نو دا پراپرټۍ کار شروع کړی نو تقریبا د هغې کې داسې سیکادو کا کار کې هغې کې زه سره شریک یم نو څه چلېږي. بله زما چې کوم دی نو امامت دی نو داسې مستقل لا خو نشته خو چونکې زما علاقې والا ملګري ټول هغې ما سره یعنی تعاون کوي خدمت کوي د هغې سکول دی زمونږ نو د هغې څه تنخواه هم ما ته په هغې کې هغه میلاویږي د مدرسې نه څه لږه معاوضه او څه تعاون هغه هم حاصلېږي. بس ګزاره زمونږ څه داسې زیاته دغه نشته خو بس دغه څه زندګۍ عام معمول بس هغې باندې چلېږي کور ګزاره ده الحمدلله. څنګه تاسو جامع تعلیم قرآن هادي کلنجر تاسو محتمیم یې او دارنګې د الهادي ایجوکیشن اکیډمي پرنسپل یې نو ستاسو خو دا خو سماجي کار دی عوام سره د هغې تعلق دی د خلکو ستاسو سره رویې څنګه ده اهل علاقې؟ الحمدلله زمونږ علاقه کې چونکې موږ خدمت کړی دی محنت کړی دی نو پوره لرې لرې پورې زمونږ څومره علاقې چې دي نو په میلونو الحمدلله هغه موحدین خلک دي او موږ سره دا تعلق دی چې موږ په هر غم او ښادۍ کې د هغې سره شریک یو. دا زمونږ علاقې په څومره علاقه چې دا چې چېرته یو غم وشي نو د اعلان نور وروستو کوي او ما سره رابطه مخکې کوي او دا وایي چې ته خامخا به راځې نو لکه کله جنازه هم هغه خو زموږ امامان ملګري هلته کي په هره علاقه کې خو زیات طور په هغې کې بیان په هغه ورځ باندې یا په دویمه درېیمه باندې هغې بیا وکړي نو زه الحمدلله په هغې کې خپله مسله د جماعت هغه پوره واضحه کړم نو ملګري په دې خوشحالېږي او چې کله لاړ شو نو بیا ګیله هم کوي چې زموږ هم ته نه راغلی تا بیان نه دی کړی ته حاضر شوی نه او چونکې ما دغه دی چې زه همیشه که اول دویمه درېیم چېرته نه یم سفر باندې یم که څلورمه پنځمه باندې م راغلی یم نو زه هغې ته حاضر شوی یم او خپل عذر معذرت مې هغې ته پیش کړی دی. نو دا خلکو زموږ سره محبت او مینه زموږ هغې سره ده نو ډېر ښه علاقه کې الحمدلله ډېر ښه ماحول دی زموږ علاقه کې. تاسو مختصرا موږ ته دا ذکر کړی چې تاسو په دې مدرسه کې او په دې ایجوکیشن سیسټم کې څه تعلیم کیږي سالانه؟ نو بس مدرسه کې خو تا ته پته چې څه علوم دي او په ایجوکیشن کې هم دغه تعلیم دی خو زمونږ اصل کې چې کومه مدرسه ده خو ما ورته وویل هغه 87 نه چې زه کله فارغ شوم نو بنیاد من کېښود خو مقامي سطح باندې بیا ورو ورو داسې حفظ شعبه ورسره کتابونه بیا چلېده الحمدلله بیا زمونږ موقوف علیه پورې زمونږ کتابونه مدرسه کې وو په ړومبو منازلو کې دا روان وو خو بیا چونکې زمونږ دا جماعتي دغه زیات شو نو مدرسې کارونه هغه درس و درسه کې چې د هغې هغه نور خراجات وغیره هم نو بیا زمونږ دا حفظ ته تقریبا واپس بیا راغله ځکه مخکې موږ سره وسایل نو دا شان تعمیر مثلا نو بیا 2010 کې داسې رو رو بیا موږ لږ د ملګرو مشورې سره او د هغې تعاون سره رو رو دا بیا دا کار شروع کړو 2010 نه نو موږ د سکول د ابتدا مو کا دارالفتا دغه په مدرسه کې شو او شعبه فنون بیا شروع شو الحمدلله بیا خیري کتابونو پورې بیا زموږ چې کوم طرز او طریقه ده نو هغه دا ده چې زموږ مدرسه کې د حفظ شعبه ده زموږ طلبا دي خپل هغه حفظ وکړي یا تجوید وکړي ورسره سکول وایي نو سکول اتمه پورې موږ سره دی او بیا پرایویټ امتحانونه ورکوي او دغه طلبا بیا موږ سره درجې شروع کړي اوله ثانیه ثالثه رابعه نو دا څو کاله وشي چې لکه رابعې پورې زموږ دغه سلسله ورسېده چې حفظ موږ سره کړي لکه دا دواړه بعضې ملګري کې داسې مدرسه پکار ده داسې ځای پکار دی چې هغې کې دا دواړه علوم وي الحمدلله دواړه زموږ حفظ هم کوي او ورسره چې کوم دی نو په هغې کې سکول هم وایي لکه زما خپل بچي دا چې نو دا یو رسم امتحان ورکوي اوله شوه بعد څلورمې درجه کې باید درېیمه درجه کې دي باید دویمې کې دي هغه روان دي نو حفظ هم کړی تجوید هم کړی دی سکول هم دغه حد ته رسولی او مخکې علم هم حاصلوي او روان دي دغه سلسله جاري ده نو اتمه پورې موږ سره دی بیا پرایویټ امتحانونه ورکوي نو دغه سره سره چې کوم دی بیا زموږ مدرسه کې الحمدلله فنون هم دي او تخصص هم پکې دی هفتوار کلاسونه په هغې کې لګي هر اتوار دغه زمونږ یو معروف او مشهور مفتی دی زمونږ هم دی اوښې هم دی مولانا مفتی نورالحق صاحب مفتی رشید احمد صاحب خصوصي شاګرد دی مفتی حبیب الله صاحب شاګرد دی تخصص کې نو هغه لکه ډېر ښه اعلی تقریبا دا هم 2010 نه نه بلکې دا د وروسته یو 2015 نه غالبا داسې دا شروع شوی ده دا تخصص نو هغې کې مخ کافي 20 25 30 35 پورې کله کله دا شان علما هغې چې دی نو هغه فارغېږي هر کال د حفظ نه فارغېږي دویم دی کې مدرسه کې زمونږ الحمدلله دویم ټیم کې هم دا ځل مونږ کوم سکول کالج هلکان دي مطالبه وه د هغې نو حفظ خو ټول وخت سي خو کتابونه دویم ټیم کې مولا ثانیه مونږ دا پیر الحمدلله لګولې ده او هغې دپاره مونږ ښه مدرسین لکه دې وخت کې مونږ د قانونچې دپاره
دلته نه یو زمونږ ملګری فارغ شو د تخصص نه د حدیث خال کې کړی او د طلبه توحید سنت امیر دی د الله شانګلې مولانا مفتی امیر الحق صاحب چونکې هغه زیات قانونچو دی هغه کې زیات وخت په تعلیم اسلام کې تېر کړی دی لوی استادانو سره مدرسینو سره نو دا پره موږ هغې خدمات حاصل کوو هغوی موږ سره اولا درجه ثانیسي کتابونه هغوی پړاوه انشاءالله نو دغه سلسله جاري ده کتابونه هم ښه اعلی انداز سره دغه کار چلیږي او بیا دا چې الحمدلله زموږ په دې وخت کې مدرسه کې لنګر انتظام هم باقاعده دی کلو کې اکثر د هغې مثلا لږ تعاون ملګري کوي او څه چې کوم دی نو هغه موږ سلسله چلیږي مستقبل کې ستاسو څه ارادي سوچونه دي چې لکه د جامعات سره نو جامعه زموږ دا ده چې زموږ چونکې علاقه پسمانده ده نو په هغې کې تعمیر دغه سره موږ ډېر کمزور یو او دا سهولیات نشته اسباب نشته ورنه زموږ ځای راسره شته دی خو الحمدلله چې دغه کې موږ دا تعمیر وکړو نو زموږ دا ده چې دور حدیث پورې کتابونه هم په دغه کې وي په دغه کې چې دا سکول زموږ دی چې دا موږ کم از کم میټرک کو که نور مخکې نه شو تللی چې میټرک پورې پکې دننه انتظامي او تمام شعبې چې کومې په دې کې دي عصري او دیني دواړه ټول پکې موږ انشاءالله او دا مو اراده ده او کېږي به انشاءالله که زما زندګۍ کې وي الله دې وکړي کني دا سلسله جاري ده او کوشش د هغې دپاره موږ کوو چې داسې دغو شفایي کې چې دا ټول سهولیات الله پاک د هغې اسباب تیار کړي او موږ د هغه مخکې بوځو د وحدة المدارس بورډ باره کې ستاسو څه دغه دا وحدة المدارس خو زموږ د خپل جماعت بورډ دی او الحمدلله ملګرو ته پته هم ده چې د هغې په بنیاد کې حضرت شیخ صاحب سره زموږ مشورې زموږ تعاون زموږ خدمات زموږ منډه تړله هغه هم اوس هم شامل ده البته شو زما چونکې جماعتي ذمه داري ده نو شیخ صاحب ته ما درخواست کړی چې په دغه کې څه عهده یا په دغه کې څه کار بیا چونکې کار زیاتیږي نو هغې دپاره جدا کسان انتخاب وشو د دپاره ډیوټي خو معاون او تعاون په هر سطح باندې موږ هغې سره تعاون ذهن کې ستاسو تجاویز شته دي ترقۍ لپاره چې دا به مخکې لاړ شي نو بس الحمدلله چې څه ضروري دغه شوي ده خو شوي دي البته چې مخکې حضرت شیخ صاحب چونکې هغې بوجونه هم زیات دي او د دې صدارت هم هغې سره دی نو موږ انشاءالله هغې څه دغه وي ورکوو مشورې وي او د هغې خپل ذهن کې هم راځي ډېر کله کله هغې ووایي چې زما دا مشوره منصوبه ده دا ده دا ده الله د هغې له نور هم چې دی نو هغې له دغه ورکړي شیخ صاحب له طاقت او قوت هم ورکړي او دغه څومره منصوبې چې دي الله رب العزت هغه هم صحیح طریقې سره هغه پرون داسې صوبایي تربیتي کنونشن انعقاد روان دی په مرکز کې نن هم دی 3 بجې نه بعد د دې دا څه مقصد دپاره کېږي او د دې فواید څه دي بس جماعت دپاره مختلف طریقې د هغې د ترقۍ دپاره د مخکې تلو دپاره وي نو الحمدلله د ټول ملک تنظیم جماعت اشاعت السنت چې کوم دی نو دا د دې شاخونه دي بار ملکونو کې دي که عرب متحده امارات دي سعودي ممالک دي یورپي ممالک دي نو په هغې کې هم دي افغانستان کې دي په پاکستان په ګوټ ګوټ په هره صوبه په هره ضلع کې تنظیم موجود دی درسونه دي الحمدلله زموږ شیوخو کار کړی دی غرونو څوکو ته رسېدلي دا تنظیم چونکې د دې مسله هم رسېدلې ده او چلیږي روانه ده خو چونکې نظم و ضبط د هغې ډسپلن د هغې کم تنظیمي څیزونه دي پای کې څه کله کمې زیاتې دا راځي نو دې دپاره زموږ اجلاسونه کېږي ماهانه سماهي او وقتی طور باندې مجلس عاملې د مجلس منتظمې مقننې مختلف اجلاسونه دارنګ اجتماعات عام کېږي دورې کېږي رساله د هغې دپاره نور داسې اهم کارونه چې په هغې باندې جماعت ترقي کېږي نو په هغې کې یو دا تنظیمي تربیتي ورکشاپ او کنونشني چې په دې کې د عوامو د اصلاح سره سره زمونږ چې کوم عهدیدار دي ذمه دار دي تنظیم چلی امیر دی د هغې نایبین دي ناظمان وغیره د هغې ذمه دارۍ کله کله هغې سستي وشي یا کله کمزوروالی وشي د هغې د تیزوالي دپاره د یاداشت دپاره موږ کله کله داسې یو کنونشن کیدو چې په هغې کې موږ دا خبرې راولو چې بی ستاسو ذمه داري څه ده ستاسو څه کار دی ولې کار سست دی او په هغې باندې تیزوالي باندې ترغیب دپاره مختلف چې دی نو موږ دغه ورکو لکه دا پیره موږ په دې کنونشن کې دا یو موضوع ده چې مرکز سره رابطه تعلق دارنګ د امیر صاحب سره تعلق او اطاعت امیر په نوم باندې په موضوع باندې لکه په دې کې بیان دی دارنګ
تزکیه نفس باندې بیګا تاسو کتو بیان شو دین علاوه زموږ دستور دی د هغې چې کوم اهم نکات دي هغه ملګرو ته بیانو چې هغې یا وخت په وخت باندې څه داسې کوم مسایل راځي نو وختي طور باندې د هغې څه فیصلې مقننه وکړي هغه ملګرو ته رسول نو دغه مسلې لکه پرون مولانا شیخ امدادالحق صاحب بیان وکړو چې زمونږ جماعت ته نو د دې تعلق د کم مسلک سره را روان دی هغه هم بیان کو دغه وکړو چې موږ دا افراط او تفریط نه ده یعنی پاک جماعت ته نه په دې کې زیاتې کول پکار دي په بعضې اختلافي مسایلو کې نه کمې نو د کېدل پکار دي او نه داسې حالات جوړول پکار دي نو دا انشاءالله په دې کې به حضرت شیخ صاحب هم موږ ته خپل پالیسي او اهداف او نصیحتي اخري د هغې بیان به مې د نورو علما بیانونه هم پکې دي نن دا دویم ورځ ده چې دا نشستونه به چلیږي آخر کې جماعت د احباب دپاره تاسو څه پیغام ورکوئ جماعت احباب خو الحمدلله ټول اکثر علما هم دي مشران دي زمونږ ټولو او ډېر لوی چې کوم دی نو د هغې خدمات دي الله د خپل دربار کې قبول کړي خو بس زیات تعلق او زیات څیز چې کوم دی د هغې چې کوم ضرورت دی او تاکیدا زما یعنی زړه غواړي چې زه ووایم ملګرو ته نو هغه خو یو د مرکز سره مکمل تعلق رابطه دا ضروری ده چې ملګري او هغه ماهانه درس کم از کم اجتماع په دې کې کېږي دا وړې دوره او غټه دوره کېږي د اختتام باندې کېږي نو په هره موقع ماهانه درس وي په دې ټولو معاملو کې مرکز سره رابطه ساتل او هر شیخ صاحب سره رابطه ساتل او په هر جماعتي کارونو کې هم چې دی نو د حضرت شیخ صاحب سره چې کوم صوبایي ذمه دار دي مشران دي پوه دي نو هغې سره چې هغې تعلق ساتي او هغه شانتې په هغې په دغه باندې کار کوي دا رنګ چې دی نو په خپلو کې چې محبت او مینه اتفاق او اتحاد دا اهم ضروري دی دا رنګ د افراط و تفریط نه بچ کېدل د ملګرو دپاره دا رنګ دعوت هغه په اخلاقو دایره کې په نرمۍ سره محبت سره خو بصیرت او دلایلو سره دي خو چې انداز هغه داسې وي چې هغه د اخلاقو دایره کې وي او ښه انداز کې هغه دعوت پیش کېږي دا رنګ چې کوم زموږ اجلاسونه دي اجتماعات دي درسونه دي نو ټول چې پابندۍ سره پای کې شرکت کوي او دغه اهم کارونه دي چې هغوی خپل مدارس دي د طلبو تربیت چې مدارسو کې تعلیم زیات دی خو تربیت په ټولو مدارسو کې زموږ د جماعت نه تربیت دا چې دی نو انتهایی کمې دی دې کې زما یو دغه دا هم دی یو ذهن ته دا خبره راله لکه زموږ مشران وایي چې کله دیوبند کې به یو عالم فارغ شو نو هغوی به بیا یو کال هغه لګولو هغه به کال به یا تانبون کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره دا تیرولو یا بیا ګنګوه کې مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه سره دا تیرولو نو پای کې به هغوی چې کوم تربیت ته دا به وشو هغوی په صحبت کې به پاتې شو نو زما دغه دا دی چې داسې یو کال یا خو یو صحبت وي د مشرانو مرکز کې دا پاتې کېدل دې دپاره یو ترتیب جوړول یا هره مدرسه چې کله مدرسه وي نو که د مرکز کې داسې وشي چې بس یو کال خامخا بیا تېروي لکه زموږ بعضې ملګري تبلیغي جماعت کې لاړ شي ښه خبره ده د مونځ او د دین او د دغه څیزونو کله کله پابند زموږ مولانا عبدالحمید صاحب کله کله خاندي لکه سرته د تبلیغ کې څه بېچاره داسې مونځ او د دغه پابند شو نو ته تا دا دونه کاله تېر کړو ته اوس پورې دغه پابند نه یې بهرحال لکه غونډه ټرېننګ هم شي دغه کې وګرځي راوګرځي بل ته هم خبرې وکړي خپل هم وکړي نو دا یو نو که دغه شانتې زموږ د یو کال مرکز کې داسې یو ترتیب جوړ شي چې زموږ مشران دي او هغوی مختلفو وختونو کې د هغوی چې دی نو داسې یو دغه کې عقیده خو یې ماشاءالله کلک او عمل عملي لحاظ سره او په ټولو مرکزونو کې داسې وشي دا هر جماعت والا چې دا یو څیز رواني بلکې زموږ چې دا وحدت په تحت شي چې دا فرغي د وحدت تحت دا زما مشرانو ته هم دا یو زما مشوره ده تجویز مې دی چې دا ضروري دی چې طلبه یو عالم فارغېږي نو بېګا مولانا خبره عالم او علم او عمل او دا درې ټکي دي علم عین لام میم او عمل هم دغه درې ټکي دي عین میم لام بدل شوي دي نو چې دې سره عملي زندگی هغه چې کومه بیا زندگی ده زیاته نو که دا وشي نو دا به انشاءالله د تربیت ورسره دا به انشاءالله چې ډېر بیا په مخکې باندې فایدې به زیاتې وي الله دې زما کې عزتمندو دا جامعه تعلیم القرآن هادیه کالنجر نوخار او محتمین دارنګ الحاجی ایجوکیشن اکیډمي پرنسپل
او ناظم اعلی اشاعت توحید سنت صوبہ خیبر پختونخوا حضرت علامہ مولانا ابو عمیر شمس الهادي طاهری زید مجده اگر چې زما خواهش خدا چې دې تفصیلی جواب وکړي خو چونکې اوس وخت درس نږدې دی به تیاری هم کوي نو زه ان شاء الله دې په دې باندې بیا کېنم او جماعتي ډېر سوالات ماته پاتې شو او په وجه د وخت ما اختصار نه کار واغستو ان شاء الله دوی کینو څنګه چې دوی مال نن ټیم راکړی دغه څه دینه به مال زیات ټیم راکړي او ان شاء الله کوم سوالات چې تاسو باقاعده هغه پاتې کوم زه د مولانا صاحب ډېر زیات شکرګزار یم ډېر مننه کوم او دغه شکریا ادا کوم مولانا صاحب ډېر شکریا ډېر مننه ډېر مهرباني